که نور سم نشو کوئ د فرض مونځ اهتمام وکړو 5 فرض مونځونه دي د سحر مونځ دی دا د فرض د جمع سره کوو او د دې لپاره اسانه طریقه دا ده د پېشمني د ټولو آخري ټیم کې کوو پېشمني په څه ټیم کې بعضې خلک په 2 بجې پېشمني وکړي 1:30 بجه بیا ورپسې وده شي چې راپاسي نو 8:30 بجې نو سحر مونځ هم لاړه او بیا هغه فرض هم خلک نه کوي بس لاړه نو لاړه چک سر یې وخوړ بیا نو دې وجې نه آخري ټیم کې آخري ټیم لکه 4:30 ټیم بندېږي 15 منټه 6 منټه یا 10 منټه کم سے کم احتیاطاً مخکې روژه باندې وګوره یو خبره یاد ساتئ مونږ خلکو ډېره لوی بدنصیبي دا ده تقریبا 14 غنټې په نن سبا 14 ساڑھے 14 غنټې لګبګ جوړېږي دا روژه جوړېږي په 4:30 باندې بندېږي او تقریبا په 5:30 باندې بیا کولاویږي 14 غنټې شوي کنه 15 شوي دا دومره غنټې مسلسل مونږ روژه نیولي او په معمولي غونډه کې غفلت باندې زمونږ نه خرابېږي او غفلت د تخیمه څه ناشنا خبره نه ده مونږ څوک وایي هلکه دا ورکه د پلانکي جومات کې اذان وشو زمونږ پای کې لا نه دی شوی او ورکه دا خو لومبې اذان دی په دویم باندې بیا خلک خیر لا بل استاد جي لا پاتې دی هغه بیا وروسته اذان کوي یعنې کې بیا روژه بنده کړو خیر دوی بور پسې وڅکئ اخره کې اوبه وڅکئ خوله کنګال کې اذان شروع وي مونږ دا لومبې اذان دی او ورکه دا دویم اذان دی او ورکه اخرنی اذان خو لا پاتې دی نو بھائی اذان مؤذن له پکار دا دی چې څوک هم اذان کوي کم ځای کې هم چې کوي مؤذن ته دا درخواست دی چې د نقشې ته ګوري د نقشې نه دی وروسته اذان دومره وروسته دی نه کوي چې دی 10 منټه او 20 منټه پې تېر شوي بچې ټیم داخل شي په نقشه کې بس اذان پکار دی او ما تعالی هر ماښام او هر سحر نقشه کتل پکار دي دې جومات کې نقشه ځوړنده ده په هر مسجد کې تقریبا نقشې او ګورو چې زما ټیم او دې نقشې ته وګورو چې دې نه 15 منټه مخکې مونږ روژه بنده کړو بعضې وخت کې ناراسته غونډه کې یا بې ټیمه راشي یا ناوخته راشي مؤذن یا امام لیټ راشي او اذان کوي هغه اکثر 15 منټه د جمع نه مخکې اذان وکړي مونږ وایو په دې باندې به روژه بنده وو دا غټ نقصان زمونږ شو نو په دې وجه باندې ټیم ته کتل پکار دي اذانونو ته کتل نه دي پکار اذان شوی دی او اذان نه دی شوی یا به بجلی یا به نه یا به مؤذن لیټ اذان کوي یا به په 6 بجې اذان کوي دا هیڅ پته نه لګي کېدای شي په 15 بجې اذان وکړي نو محترم دې وجه نه اهتمام دا پکار دی ټیم ته کتل پکار دي 10 منټه مخکې روژه بنده خوله کنګال نور کسی پسې ختمي چې بیا هسې نه زمونږ او ستاسو په معمولي غونډه کې عمل باندې روژه خرابه نه شي او په آخره کې مونږ په 15 منټه کې په 2 منټه کې مونږ بل نقصان کوو روژه ماتې کي یاره دا پلانکي امام نه دی ډېر په وخت اذان کوي زمونږ خدایواله خو ځان موړ کې بیا اذان کوي خیال دی که نه دا مونږ روزانه اورو ګورئ خدای دې تباه او برباد کړي ځان موړ کې په خپله خېټه مړه کړي بیا وروسته پاسي او اذان کوي دا ستاسو د روژو خیال ساتي د الله ولیانو 14 غنټې روژه نیولې ده د 2 منټه په تاخیر باندې نه ګناهګارېږي که اذان ته لیټ وکړو 2 منټه کې تاخیر وکړو خیر دی که ممانعت راغلی د ډېر تاخیر نه راغلی چې که غنټه تاخیر مه کوه نیمه غنټه تاخیر مه کوه 20 منټه تاخیر مه کوه د احتیاط دپاره تاسو دا نقشه راواړوئ لومبۍ صفحه کې لیکلي په پېشمني کې او په افطارۍ کې روژه ماتې کې او په پېشمني کې تاسو 15 منټه احتیاط وکړئ 15 منټه احتیاط ځکه دا نقشه انسانانو جوړه کړې ده دا ابر نه اسمان نه راګو شوی چې بس څنګه قرآن کې چون چورا نشته شک شوبه نشته دا شان دی بدې کې شک شوبه نه دا د انسان خپل احتیاط یې کړی دی علماو سوچ یې کړی دی بچار یې کړی دی خپل د علم په توسط سره او د هغې سره یې نقشه جوړه کړې ده نو هغې باوجود یې مونږ ته ویل چې 15 منټه احتیاط کوئ نو انشاءالله د خپل رجوع به خیال ساتو که به نه ساتو داسې اذان باندې چې د بل ازین اذان راغی په هغې روژه نه ماتو ولې کیدای شي د وخته کړي او بعضې وخت کې مشران دي خفه کېږي مه نظر یې کار نه کوي اکثر د ماښام اذان په
نیمه ګنټه مخکې مو کې ولې تیاره غونډه کې لګېدلې وه غریب خو ټیم ته نه ګوري نه د اکثر د ټیم پته وي دې وجې نه اهتمام پکار دی د خپلو روجو خیال وساتو الله دې موږ ستاسو دا روجې دا په ښکلو اعمالو کې دا تېرې